قرآن کریم کی اللہ تعالی فرمائی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ من يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا سوک چه ولٹی د اسلام نا علاوہ زان لد جوان تیرولو یو طریقہ چه پاغی بانی دے وی زبا جوان تیرو ما فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ بالکل بداد دنا قبول نکڑیشین وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ او دے بابا آخرت کی تاوانیوی دنیا کی عمل فضل لارو دنیا کی مال لگو بدن لگو وقت لگو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ چه اسلام نا علاوہ مال خرچ شو اسلام دا قانون نا علاوہ بدن لگید دا اسلام دا قانون نا علاوہ وقت لگید نو دا وقت فضل لارو دا پدبان دی وبال لے دا مال پدبان دی وبال لے دا بدن چی دے نو دا پدبان دی وبال لے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ بالکل باتنا قبول نکڑیشی د اسلام نا علاوہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقینا علاوہ مال اوگٹ نو دال فلن يقبل منه مال لگو فلن يقبل منه د اسلام نا علاوہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرمان نا علاوہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقینا علاوہ د چې ده نزان لخپل یو نهج جوړ کړو یو طریقه جوړ کړو پاغي باندې ټول رز چغ یو سوري وهله ځان یو کړو منډي او تړلی والی جلسی او جلسونه او کړل خود اسلام نه خلافو فلن يقبل منه دا په باندې وبال عامله ناصبه ځان یو ملو کو ستړستو معنا د دې الله تعالی په دربار کې اس قیمت